یو زمانہ کې کله چې قوم د الله نه باغیان شي نو الله پې عذاب را لیږي، خو عامه خبره ده. نو یو زمانہ کې د بیت المقدس خلق هغې بغاوت کړی و، د الله نه لرې شوي و، فسق و فجور او غلا او ډاکې او ناروا او بربنډتوب دا زیات شوی و. نو بیا پې الله یو بادشاه راولېږه، بخت نصر ورته وایي، ډېر جابر بادشاه و، هغه پې حمله وکړه. او چې حمله پې وکړه نو چې څومره ځوانان وو د مسلمانانو هغه ټول مړه کړل د سیل میں، او چې کوم بوډاګان وو یا ماشومان وو یا ښځې وې هغه ټولې بوتلې سې جیل کې واچول، چا باندې خپل خدمتونه کول، مړیان یې جوړ کړل، پچې پټي کرل، پچې ځمکې یې سنبالولې، په چا باندې خپل کار او بیګار کو. او چې کم کلی و د بیت المقدس مکمل هغه آبادۍ یې لوټې لوټې کړئ، ټول چتونه پرېوتل، دیوالونه یې وغورځول. هغه یو ډېر جابر او ډېر ظالم بادشاه و، او دا یو الله سزا ورکوي نو هر وخت کې کلی تباه کو دی ټول بوتلل، او چې څه وس رسېده بس وجلې. او بیا هم په زرګونو خلک ماشومان او بوډاګان او ښځې دی بوتلل او په جیلونو کې واچول او غلامان او مریان یې کړل. په دې کسانو کې چې دا کم د بوتلل ځان سره، نو په دې کې یو کس و چې د هغه نه وروسته رب العالمین پیغمبر جوړ کړ، حضرت عزیر علیه السلام، یو پکې دی هم. بیا وروسته پرېښودل، خوش یې کړل، اجازت یې وله ورکړه د جیلونو نه دا ټول وباسئ، خو یره ګورې یو شرط به چې کم کسان جیل کې دي دا به مونږ خوشي کو، خو زمونږ خدمت پکوي، ښځې به یې زمونږ وینځې وي، او سړي چې دا کم هلکان ځوانان شو دا به زمونږ غلاماني، زمونږ خدمت پکوي، مونږ له پټو کې کار به کوي، مونږ له څاروي به سره نوکران او چاکران به مي. واقعي د بادشاه زور و، دا مجبوره و. دا حضرت عزیر علیہ السلام یو ځل د وادم کړی دی، بچی هم شوی دی، دی یو ځل په یو خر باندې سور دی، خپله کونټه یې ورسره ده، او ځان سره یې د انګورو نه اوبه ایستي دي، د هغې شربت ورسره دی، یو اونه د هغې نه انځر را شکولې دي، خشته تازه مزېدار، او ورسره دي، د دې بیت المقدس په دې خوا تېرېده. رب العالمین دته دا اطلاع وکړله، دا ورته والله وحی وکړله چې یو ورځ به داسې راځي چې دا کلی به زه په تا باندې آبادوم، دا به آبادو، لیکن به خلق اوسو، ته به هغوی ته د الله د دین دعوت ورکې. د چې کلي ته مخامخ ودرېده، خو لوی کلی و، لوی خاریه وه په هغه زمانه کې، یو کور نو، سل کوره نو، شل کوره نو، او په سونو کورونه چې وی کتل چې دا کور خو ټول کندرات دي، او چې وی کتل هغې کې د انسانانو هډوکې پراته دي، زاړه کپرې پکې پرتې دي، پنډۍ پکې پرتې دي، دا چوره چوره پکې د انسانانو هډوکې پراته دي. نو دی وایي چې رب انا یحیی هذه الله بعد موتها، پروردګاره دا کلی خو تباه شوی دی، اوس دا آبادی چې کېږي انسان به راځي، دا انسانان دا آبادي خو اسانه خبره ده، خو پروردګاره دا کلی به څنګه آبادېږي، دې له به خلک د کمې راځي، او دا آبادي او چتونه به څنګه آبادېږي، او چې د انسانانو د کپرو ته او د پنډو ته د هغې د جوسې ته وکتل، نو دا سوچ راغی پړه کې چې دا خلک به الله څنګه جمدي کېږي، کلی خو په خلقو آبادي. الله دا خلق به هم ته قیامت پر ورځ جمدي کې، څنګه چې دا کلی په خلقو آباد دی، او دا کلی به ته آبادی، نور خلق به راولي، پروردګار چې دا کم لري دا خو به هم ته د قیامت په یو ورځ را جمدي کې، دا بوسي دا ډوکي دا به څنګه جمدي کېږي. شک یې نو د الله په قدرت کې، شک یې نو، اسې تعجب یې وکړه، تعجب نه وایي انا یحیی هذه الله بعد موتها، پروردګار دا خلق به د قیامت پر ورځ ته ځان ته ودرې،
لکه دام ستا قدرت دی چې دلته به نور خلق راولي دا کلي به په عباد کې چې دا کمړي دا خو هم د قیامت پر ځان ته ودرې دا به څنګه هم کېږي یاره ستا خو ډېر لوی قدرت دی او ډېر لوی تعجب یې وکړ د شک خبره نه ده حضرت ابراهیم علیه السلام هم یو موقع کې داسې ویلي ابراهیم علیه السلام هم الله ته ویلو چې رب ارینی کیف تحیی الموتی دا لکه یو سوچ راشي لکه یو سړی وي او د هغه مخکې د مکې مکرمې ذکر کېږي دته پته ده چې مکه مکرمه شته دی یو خشته ښار دی بیت الله دی پکې د نبي علیه السلام د پیدایش کلی دی لکه یې وسوسه راچي الله چې دا کلی به څنګه وي دا به زه دا چې شته که نشته یاره نو دا نه وایي چې د شک نه په دې کلي کې چې دا کلی نشته دا یو تعجب له راشي چې یاره افسوس دا دی که دا ما ولیدې یاره که ما ولیدې لکه تمنا ورمان راشي نو چې یو شی چا نه لیدلی نو جدا یقیني او چې کله وویني نو هغه بیا هغه یقین هغه خپل محکموالي ته زمونږ طالبانو ته حق الیقین او عین الیقین دغه مراتب وایي هغې ته بیا د هغه علم ورسېږي نو ابراهیم علیه السلام هم وایي رب ارینی کیف تحیی الموتی پروردګاره ته لږ ما ته وښایه دا مړي به څنګه جمدي کې شک مې نشته قال اولم تؤمن ولې ستا په دې یقین نشته الله ورته وایي د مړو په جمدي کولو د یقین نشته څه الله ورته وایي بلا ولې نه الله خو پیغمبر یم د پیغمبر یقین خو د قوم نه ډېر مضبوطي بلا ولې نه الله یقین خو مې شته ولکن لیطمئن قلبي که په سترګو مې ولیدل نو یو پوټی به مې د زړه اطمینان نورم زیات شي په سترګو خو راته الله وښایه یقین خو د ما شته الله ورته فرمایي قال فخذ اربعة من الطير څلور مارغان ځان سره واله فصرهن الیک څلور مارغان واخله کم چې ستا خوښي ځان سره عادي که بلد یې که لکه خلک کمتره ساتي خارو ساتي او چې اواز ورته وکړي نو راشي وله لاسونه ورته وپړقوي وله راشي او بیا دا څلور واړه مارغان ذبحه کا حلالې کا او دا وزرې او بڼې او غوښې او وینې ټول قیمه کا یو ځای او بیا چې ستا په دې علاقه کې څومره د عراق په علاقه کې غرونه دي لږه لږه قیمه راواله او د یو غر په سر باندې کېده تا ته ښیمه چې جمدي کولی شم که نه شم کولی ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا لږه لږ راواله او په یو غر باندې پوټې قیمه کېده ثم ادعوهن یأتینک سعیا بیا خو ته آواز وکړه پته به ولګي چې جمدي کېږي که نه ابراهیم علیه السلام هغه مارغان راونیول څلور سرونه یې ترې پرې کړل ذبح یې کړل او بیا هغه سرونه او د هغې اندامونه او بڼې او وزرې ټولې په ټوکیا وټکول په چاړې واړه کړل قیمه یې جوړه کړه هر څه یې ګډ کړل سرمن او کولمې او وینې ور څه او د الله حکم و لږ یو څه په یو غر باندې څه په بل غر څه په بل غر څه په بل غر څه په بل غر هغه یې کېښودل سرونه یې ځان سره دقسې ونیول سرونه ځان سره ونیسه ښه سرونه کېده سرونه یې ځان سره څلور واړه کېښودل اوس زه اواز ورته وکړه اواز یې وکړ دې مرغۍ له دې خپل وجود راشي دې له دې راشي دې له دې راشي یو قطره به د یو غر نه راتله بله به د بل غر نه راتله بله به د بل غر نه راتله د هر یو مرغۍ خپلې قطرې راتلې او خپل سر پورې پرې وس کېدلې څلور واړه مرغۍ واپس جوړې شوې سا پکې راله خپل اوازونه وکړل اوس کولی شم که نه شم کولی بېشک الله قادر مطلق بادشاه دی که مونږ خو اوس خو زمونږ دا شکل شته زه اکثر دا خبره طالبانو ته کوم ویم د نیست نه مونږ د نشوالي نه الله مونږ راوستو نم شکل و نم پوزه وه نم سترګې وې نم غوږونه و نم لاسونه و نم خپې وې اسم نو رب العالمین دا الله نوی یو شکل راکه او د هغې نه مونږ پیدا کړو او د داسې څیز نه رب العالمین مونږ پیدا کړو چې هغه هم د انسان په وهم او په ګمان او په خیال کې هم نه تېرېږي کټ چې سړی جوړوي د لرګي نه جوړوي نو تر اخره پورې لرګي پکې وي کټ دی د لرګي نو لرګي ورته وایي کیروان کې نو همغه لرګي ته واپس جوړوي جومات که سړی جوړوي دیوال جوړوي د خښتو نه او سیمنټو نه جوړوي نو که ته په دغه باندې ووایې په سټکو باندې نو همغه خښتې به ته جوړېږي همغه سیمنټ به ته جدا شي بل شي ته خو نه جوړېږي که انسان چې د کوم شي نه جوړ دی که د انسان ته دړې وړې کړي همغه شی ته واپس جوړېدی شي الله داسې څیز نه انسان جوړ که تا ته ښایي اوس که غوښې راغشتې وې هډوکي راغشتې وې ویښتې راغشتې وې لکه مونږ چې کټ جوړو او د هغې نه انسان جوړ شوی وې نو بیا به یو دغه و چې خو دا څیزونه یو ځای کړل
د کټ څلور بازوګانو څلور خپې ټکې وال دا هډوکې غوښې را یو ځای کړو جوړ شوتې نه الله داسې نه دی کړی انسان یې داسې نه دی جوړ کړی یو داسې سیز نه رب العالمین انسان پیدا کړ چې د انسان عقل ورته حیران دی چې پروردګاره چېته انسان ته ګورو چېته هغه اصل ته یې ګورو چېته د دې ښکلي وجود ته ګورو د دې خشتاب سرمن ته ګوره د هډوکو ته یې ګوره ګرځېدو ته یې ګوره د طاقت ته یې ګوره د لیدو ته یې ګوره د علم ته یې ګوره د پوهې ته یې ګوره نو دا بغیر د الله د قدرت نه بل څه کولی شي نشي کولی اسم نو انسان او الله پیدا کړ نو چې کله یې مړ کړي نو هډوکې خو یې شته که نه صرف سرمن ورغوستول دي شکل خو معلوم دی که نه دا خو داسې نه لکه جامه چې ورته اغوندې نو کم ذات چې د سر نه نوی انسان پیدا کولی چې ولې هغه جامه نشي اغوستو د غوښې او د وینې او د سرمن او په دې قادر دی چې دا څه کولی شي رب العالمین خو انکار به هغه څوک کوي چې د الله قدرت نه مني بس او چې څوک د الله قدرت مني هغه به انکار نه کوي هغه مني دا هر څه مونږ چې خپل ځان ته وګورو فی انفسکم افلا تبصرون الله وایي ته د خپل ذات ته وګوره که نه د خپل شکل ته او د خپل ذات ته وګوره ستا د الله قدرت باندې نظر نشته ټوټې غوندې مونږه ژبه ړقو لږه غوندې ژبه غاښونو سره ړقو معمولي شان ژبه څومره تیز اواز ترې خېږي لوی سټک که ته دلته کې د دیوال له راوبری که نه دومره اواز نه کوي لکه دا پوټې غوندې ژبه چې د غاښونو له راوبری او څونه اواز کوي او که سټک د دیوال له راوبرو نو یا به سټک ماته یا به دیوال دړې وړی کې او ژبه ټولو د غاښونو له ځي راځي نه به ژبه خوږ شو نه پرې د غاښ کمې راغی او اواز یې کم ځای ته رسېږي صرف شونډې یو بل سره جنګېږي صرف غاښونه یو بل سره جنګېږي ژبه غاښونو سره جنګېږي او دننه پې هوا را روانه ده او اواز بې لوډ سپیکره د انسان کم ځای ته رسېږي دا لاس زور سره لاس ته را براوه که نه دونه اواز نه کوي لکه دغه پوټې سرمن چې د غاښ سره جنګېږي او رب العالمین ته کم اواز وباسي نو کم قدرت به د الله را مخکې کوي خو آخر فیصله مونږ په دې کوو چې بېشک رب العالمین ډېر لوی قادر مطلق ذات دی هر څه چې کوي رب العالمین په هر وخت کې کولی شي او چاته هم رب العالمین په خپل قدرت او طاقت کې حاجت نه لري ټول وایه بېشک الحمدلله نو دغه رنګې دی ودرېده انا یحیي هذه الله بعد موتها پروردګاره دا به څنګه چل کېږي دا خو د قیامت پر ورځ شک نشته فاماته الله 100 عام وی ښه اوس په تا ته هر څه وښایو بس الله پې خوب راوست هم په دغه ځای کې خر نه کوشو خر یې وتړه چې کوم اوبه یې ورسره د انګورو شربت هغه یې لوښي کې کېښود چې کوم انځر دي هغه یې کېښودل څادر یې پې واچو یا خوب راغی لس شل منټه کې وده شو نو بیا به راپاسم ځم به سوري لاندې ښه مزېدار دی یو اونې یا د یو سوري لاندې پرېوت چې پرېوت خوب پې راغی په خوب کې د پروردګار ساه وویستله ساه ترې ووته چې ساه ترې ووتله الله فرمایي 100 کاله مې ته ساه ایستې وه فاماته الله 100 عام 100 کاله ته ساه لاړه خلک ورپسې ګرځي عزیر څه شو عزیر مور ورپسې ګرځي رونه ورپسې ګرځي د کور خاوندان ورپسې ګرځي پروردګار د بل قدرت ښکاره کول که یو قدرت پیدا شو چې په خوب کې د سه وویستا بل دا چې د خلکو د نظر نه یې پناه کړ خلک په لاره دي چاته نه ښکاري نه د خلکو آواز اوري نه پې خلک پوهېږي هغه خر هم خدای مړ کړ د هغه نه هم سه ووته هم په هغه ځای پرېوت هغه موده شو ساه ته یې الله وویستله د ده نه هم الله سه وویستله په لاره خلک تېرېږي را تېرېږي د خلکو د نظر نه هم رب العالمین محفوظ کړی هېڅ چاته هم پته نه لګي چې څه شو دی ښه بېغمه وده دی هغه چې کوم د ده د زمانې خلک و کم از کم 100 کاله کې به څومره خلک مري زمونږ لږ عمر دی د بلوغ نه پس چې دا کله دا بالغ شوي د هغې نه پس ګورو دغه 15 کاله ژوند ته چې مونږ ګورو 15 کاله ته نو هسې په دې خپل 15 پرېږده دا تېر شوی 10 کاله کې تاسو نظر واچوئ چې څومره خلک به مړي نور پرېږده په دې اول او داسې ودو منو ما د خپل دې کندي باندې د بدرخیلو کندي باندې داسې دیدارآباد او بانډه په دې طرف هسې مې ذهن ته بعضې مشران راغلل هلکه یو مې راغی بل دا خو هلکه سلو نه زیات خلک مړه شو چې دا مونږ ته کم یاد دي دې جومات کې به مولوي صاحب د خدای پاک وبخښي هغه به ناست و دا مشران به ورسره ناست و هم د دې کندي مشران به ورسره به ناست و قسم دی که یو شته نه او نن سبا خو مرګ نه په بوډاوالي دی او نه په ځوانۍ دی هیڅ پته د مرګ نه راځي چې کوم وخت مرګ راځي خو بس منو به چې حق د مرګ او چې کله الله فیصله کړې ده نو راځي به
نو دغه ساعت یې ووتل او چاته پته نه دی. فاماته الله 100 عام، 100 کاله مړ. ثم بعثه، الله را جمع دی 100 کاله پس الله پکې روح واچو، سترګې وغړولې، پرې اوچت شو. رب العالمین ولا فرشته راولېږله. هغې تپوس کوي کم لبسته کاکا، څومره دې دلته تا تېرې کړلې، څومره دې دلته وخت تېر که. نو دوی چې کله وده کېده نو دغې وخت کې د انور راختېده، د ساخت دا وخت و چې نور راوخېږي، دا ټیم کچه غرمه چې ته ورته وې. او چې کله الله پاک پکې روح واچو را بیدارېده نو مازدیګری نور پرېوته والا ټیم و. وی لبستو یوما او بعد یوم، اوس خر ته نه ګوري، اوس دې پخپله راویښ شو. لبستو یوما او بعد یوم، یاره یا به پوره روزي یا به څه کم به نو داسې به ځکه خو سار رانه دلته مې اوده شوی یم، دغه مازدیګر را پاڅېدم، یا یو ورځ ده، ګنې ورځ هم پوره نه ده یاره، ورځ خو هغه د پېشمني نه شروع کېږي تر نور پرېواته پورې. دا خو زه نور خطو نه پس اوده شوی یم او نور لا پروت یم نه دی، بعد و یوم، د ورځې هم څه کمه حصه ده. او تا ته څه پته لګي؟ قال بل لبست 100 عام، 100 کاله د نساوتې وه، 100 کاله دې تېر کړي دي. ښه خو خر ته وګوره، خر ته یې وکتل، واقعي خر ریزه ریزه پروت دی، نه دا ډوکې پته لګي، هسې چورې مورې پرتې دي، نه د غوښې پته لګي او نه سرمن پته لګېږي. لوښې ته ګوري، لوښې کې هغه د انګورو بم د سر نه نشته، هېڅ هم نشته. خدای پاکه دا خو حقیقت دی. فرشته چې پیغمبر ته خبره کوي نو خبره دروغ نه، رښتیا خبره ده. 100 کاله مې تېر کړي دي. او تا وی نو انا یحیی الله بعد هذه بعد موته، دا به څنګه الله جمع دی کوي؟ ورېږه اوس ته خو مونږ را جمع دی کړي، تا ته خو پته ولګېده. اوس تا مخکې راته یو بله مشاهده هم کوو، ته وګوره دې لوښي کې، دې کې تا سا چولي انګور اوبه وې چې ویې کتل هغه اوبه پکې پرتې دي. لم یتسنه، نو انګور اوبه دې کې هم د الله یو حکمت و، یعنې عامې اوبې هم ځان سره وړې شوې، د انځرو په ځای باندې سیوان او بل شی هم وړی شو. خو د الله په دې کې لوی حکمت دا دی چې انځر په میوو کې هغه میوه ده چې دا زر څښا کېږي، او د انګورو اوبه ډېر زر څښا کېږي. هم شراب د انګورو د دې اوبو نه جوړېږي، لږ نور چې پې ولګي نو سرکه ترې جوړه شي، او چې بیا پې نور ولګي نو بیا ته شراب جوړ شي، څښا شي. وګوره د انګورو دغه اوبو ته دی چې اوبو ته یې وکتل، هغې راواغېشتې، بوټې ته یې وکړه، لکه دا خو هغسې تازه دي لکه چې اوس ما په دې ساعت انګور نه چون کړي او د هغې نه مې شربت ایستې. انځرو ته دې وګوره، انځرو ته یې وکتل، داسې تازه مزېدار پشم پې د پاسه ولاړ دی لکه په دغه وخت چې د بوټي نه راکوشي. دا شکر دی، یا الله څه لوی قدرت دی. او خر ته هم ګوره، اوس خر خو دې لا مړ پروت دی، چوره چوره پروت دی، اډوکې اډوکې پروت دی. ګوره ورته رب العالمین هغه خاورې او غریزې ورو ورو را یو ځای کړي، دې ورته ګوري، په حرکت کې راغلی، اډوکې ته جوړ شو، غوښه جوړه شوه، هغه غوښه ورو ورو اډوکو پورې پیوس کېږي، بیا سرمن ته تاو شوه، د خر مزېدار خشته خپل وجود ته جوړ شو. چې جوړ شو ته پې یې موالې راوالې، لکې یې ټرنګ ونګ ورکړه، ناګهانه خر ودرېده، چې ودرېد اواز یې دغسې مفسرینو لیکلي. اعلم ان الله على كل شيء قدیر. یا الله باس زما د مخکې نن دا علم، اوس پې هم دا سوچ او دا فکر دی پروردګاره چې ته په هر څیز باندې قادر مطلق بات شې. دا حقیقت دی. کونټۍ راواغېسته، انځرې راواغېستل، ویې خوړل، د انګورو اوبې راواغېستې، راشه چې اوس خپل کور ته لاړ شو. بیت المقدس ښار ته چې ګورې حیران دی، ښار آباد شوی دی، چې دې سنګ پاسې دوی کتل، خشتک کوڅې دي، مزېدار مزېدار چمنونه دي، ځکه 100 کاله کې خامخا چې آبادی کېږي خو یو کلی دا پوره آبادي. الله دا خو دې دیوالونو ته وګوره، دې بنګلو ته پکې وګوره، دې لارو ته وګوره، لښتو ته وګوره، دې خلکو ته وګوره، ټول هر څه ورته بدل بدل ښکاري، نقشه ورته ټوله بدله ښکاري، کلی روان ویجاړو کندراتو هغه ښه مزېدار ښکلی آباد دی. نیغ ورغې په خپل کور په اندازه اوس ور روان دی. تپوس کوي چې یاره دلته کې د عزیر کور کم یو دی؟ عزیر خو موږ نه پېژنو. په اندازه ورغې خپلې دروازې له، دروازې له سینګ په اندازه خپل ورغې،
دروازه وډه بوله چې دروازه څنګه وډه بوله نو یو ښځه ولا آواز ورکوي څوک یې وایي زه د خپل کور ته راغلی یم زما عزیر نوم دی د ریشه نیکبخت عزیر دی نوم دی اوس هغه ښځه په سترګو ړنده ده بوډۍ ناسته ده روزې په دې مخ را ځوړندې دي د دوه کم شپږو شلو کالو عمر کې دا ښځه دوه کم یعنی 18 د پاسه 100 کاله عمر یې 118 روزې په دې سترګو راویزان دي او نظر یې نه لګي وایي زه عزیر یم که نه وایي ګور ټوقې مه کوه د خدای نیکبخته یو زمانه کې 100 کال وشو چې عزیر زمونږ نه رک شوی دی کله چې قوم د الله نه باغیان شي نو الله پې عذاب رالیږي خو خبره وشو سره د خر نه یو زمانه کې کلی دی او غیب دی د بیت المقدس خلک په خپله مړ دی هغې بغاوت کړی و د الله نه لرې شوي وي ته اجازت راکړې فجور او غلا او ډاکې او ناروا او بربنډوب دا زیات شوي و دې وخت کې نشته یو رپورټ یې لږ نو بیا پې الله یو بادشاه راولېږو بخت نصر ورته وایي او هغه بار تللی ډېر جابر بادشاه هغه پې حمله وکړه 100 کالو یې ولږ شته او چې حمله یې پرې وکړه نو چې څومره ځوانان وو د مسلمانانو هغه ټول مړه کړل کاکا ته څنګه عزیر یې او ناشنا خبره ده او چې کوم بوډاګان وو یا ماشومان کاله پس یو سړی کور ته راشي هغه ټولې بوتلې چې ډېر کال واچول ځکه دې خو هغه شکل کې الله راپاله په کوم شکل کې وده شوی و که نه مریان یې جوړ کړل پچې پټي کرل پچې ځمکې یې سنبالولې پچا باندې خپل شکل یې همغه دی لکه کار او بیګار پنځویشتو شپږویشتو څلوېښتو کال والے او چې کوم کلی و د بیت المقدس مکمله چې کومه زنانه وه دا د دې لیکله وایي چې کوم وخت کې ټول چتونه عزیر علیه السلام تنو دا دیوالونه یې وغورځول دا د یو ډېر جابر او ډېر ظالم بادشاه د خپله پوره قصه کړې خدای یو الله سزا ورکوي نو هر وخت کې وایي زه نه منم عقل مې کلی تباه او دی ټول بوتلل او چې سې وسرسېده بل به خبرې والي دا د الله خبرې او بیا هم په زرګونو خلک ماشومان او بوډاګان او ښځې دی بوتلل او په جیلونو کې واچول او غلامان او مریان ښځه د هغې مغه قسمت بیدار دی په دې کسانو کې چې دا کوم د بوتل ځان سره نو په دې کې یو کس و چې د هغه نه وروسته رب العالمین پیغمبر جوړ کړ حضرت عزیر پته به دې ولګي چې دا عزیر یو پکې دی که زما سترګې خدای جوړې کړې ستا په دعا بیا وروستو پرېښودل خوشې کړل ته به عزیر اجازت یې وله ورکړه د جیلونو دا ټول وباسئ نو به بیا ته ویره پورې یو شرط به رب العالمین ته سوال کوم کسان جیل کې دي دا به مونږ خوشي کو خو زمونږ خدمت وکړي الله زه مړ کړم په کوم قدرت ښځې به زمونږ وینځي وي سوال هم ګورې یو طریقه او سړي چې دا کوم هلکان ځوانان چې دا به زمونږ غلامان وي لمونځ کوم لاس به اوچت کړو مو بخښه زما مور به مې په دغه کار وکړي او بې دروازو سره یې نه پې پاولکران او چاقران به مې لاسونه په مخ راکړي واقعي د بادشاه زور و دا مجبوره خپله طریقه ده هر کله چې دعا کوې د پروردګار په دا حضرت عزیر علیه السلام الحمدلله رب العالمین یو ځل د وادم کړی دی بچی هم شوی دی یا په نبی علیه السلام درود شریف ووایه دی یو ځل په یو خر باندې سور دی په اخلاص دعا وغواړه خپله کونټۍ ورسره ده ان الله لا يقبل من قلب غافل لاهن او ځان سره د انګورو نه اوبیستي دي د هغې شربت ورسره دی او چې ډېر غافلي د هغه دعا نه قبلېږي یو اونه د هغې نه انځر را شکولې دي خشته تازه مزېدار او سره دي د بیت المقدس په خوا په لاره روانو یو سړي سوال رب العالمین دته دا اطلاع وکړه سترګو ړوند دا ورته والله وحی وکړه چې یا الله سترګې یو ورځ به داسې راځي چې دا کلمه په تا باندې آبادوم نو د هغه مطلب دا نو چې خدای سترګې غوښتې لیکن به خلق هغه مطلب دا چې الله د دین دعوت ورکړي د چیکري د مقامات خلکو ته نیولې دي یا الله سترګې هغه مطلب دا چې ما سترګو ته خلک دي دا غوښتنې پیسې برکې نو بادشاه نو سل کور نو او په سرونو کورونو چې وی قتل چې دا کور خو ټول سندرات دي وسترګې غواړم او چې وی قتل هغې کې د انسانانو هډوکي پراته دي او پولیس ته یې پې ودرېږي زاړه او که د سترګې نه وي سمندر پرتې دي پنډۍ پکې پرتې دي سترګې غواړې چې ما خو دغه کال چوره چوره پکې د انسانانو هډوکي پراته دي نو دې وایي چې رب انا یحیي زه راځم او ستا سترګې نه وي بعد موتها پروردگارا خدا یو کلی خو تبا شوی دی بادشاہ دا سترګې د په وس کې دا آبادي چې کېږي انسان به راځي دا انسانان دا آبادي خو خلک خبره ده واقعي ګورې سترګې د الله پروردګاره دا کلی به څنګه آبادېږي بشر جان سترګې نشته که نه
دیله به خلق د کمې راځي دا آبادي او چتونه به څنګه آبادېږي چې کم سړی په سترګو ړوند او چې د انسانانو د کفرو او د پرلو ته پروردګار به د دغه سترګو د ړوندوالي د صبر په برکت د خلق به الله څنګه جمع کړي نبی علیہ السلام فرمایي کله خو په خلقو آبادي صحیح حدیث د پیغمبر الله دا خلق به هم ته قیامت پر ورځ جمع دي کې او موږ سره لکه چې دا کلی په خلقو آباد دی او دا کلی به ته آباد دی نور خلق به راولي پروردګار چې دا کم لري دا خو به هم ته د قیامت په یوه ورځ جمع دي کې هغه ویره مولوی صاحب او ارمان به څنګه جمع دي کېږي شک نو د الله غسره شک نو اسی تعجب او کله تعجب نه وای ان یحیی الله هذه ګرموالی یخوالی خو په لا معلومیږي چې دا خوراک ګرم دی پروردګار دا خلق به د قیامت پر اتزان ته ودرې لیکن تکدار رنگ چې دین د هغه ته نور خلق راولي دا کلی به په بعد هغه ما ته قندار په سبب بعد ته ودرې دا څنګه کېږي دا سور دی او دا شین دی دا سپین دی دا تور دی چې دا سور او دا خبره سپین رنگ پکې لا څه حقیقت دا حضرت ابراهیم علیہ السلام په یو مقدمتین وته نبی علیہ السلام فرمایي ابراهیم علیہ السلام الله تعالی ویلو چې رب ارنی کیف تحیی الموتى یعنی دې صبر وکړي الله وی جنت ورکړي دا لکه یو سوچ راشي چې یو سړی وي عجیب خبره او هغه مخکې د مکه مکرمه ذکر کیږي د پته چې مکه مکرمه شته یو بس خار دی بیت الله دی پکې د په اختیار کې دي نبی علیہ السلام د پیدایش کړي دی خلقم حیران لکه وسوسه راځي الله چې دا کلمه څنګه طلال راته ابزو کرو رسید دا چې شته الله سترګې ورکړي نو دا نه وایي چې د شک نه په کلی کې دا کلی نشته دا مخامخ ولاړ دي دا جمله راشي چې دا ما ولید هلکه لوند څنګه وی چې ټیکې ما هلکه تمنا ورمان راشي سره ته مې وګوره نو چې یو شی چې نه دي دا سولې دا یقیني او چې کله وویني نو هغه بیا هغه د بیت المال ولا ولې ته تنها مبارکه والي ته هغه وزراوي نو موږ طالبانو ته تاسو له حق اليقين وعين المكر یقین دغه مراتب دي هغه مدته د سترګو په چغه والي سرګي ابراهيم عليه السلام او چې تا وته وي او راځي کې په جادو سره کوله ما توخه دا مری وسجم دي شک منشتا قال اولم تؤمن والاستقبال يجسر الله وفتي خد دخ الله هو بجن کو دي يقين نشته الله خلقنا السؤال لا ولنا الله خو پیغمبر سترګو چغه وی والا مطلب پیغمبر یقین کو کوم نه مضبوطی خو چې د سرمن دي بلا ولنا الله تعالی ولكن ليطمئن قلبي کپسترګو می ولید نو باو می دراغ ګینینو بادشاہ راځي او جل خلاصه کې چاله برابر باندې کې الله یقین خو ماشتا سخت مرګ دی نو الله چغه مخ کې دړنه نه والا اربعه وسره مرګ یې راشو دړنه په چغه والا نو الله سترګې ورکړو کوورینه فسرهن الیک حقیقت تا دی دا برت خبره حقیقت یارزي خو ده ځان سره عادي کا بلد کله خلک کم تر ساتي خارو ساتي خو زمون دعا او چې आवाज ورته کې راشي ولا لا سنو تو پړقي ولا راشي مې ته و چې الله حمد بیا د سلور ولا مارغان دا غي نه پس بیا په نبی عليه السلام علیک مخکې او دا وزري او بني او غوخي او ویني ټول قیمته یو ځای ستا هغه قدرت او بیا چې ستا په علاقه کې سو په کوم څومره د واپس راځي په علاقه کې غرونه دي او سل کاله د قیمه راواله یو غر په سر باندې کېده دا د سیمه چې جن دي کول شم کړی فقادر بادشاہ ثم اجعل على كل جبل من الله تعالی لګ راواله په یو غر باندې پټي قیمه کې فراخ کا پیغمبر مو مدعوهن الله نه سوالم شو بیا خو تاوازو که پته بوله کې چې جمع کی کنه ابراهیم علیه السلام هغه مارغان راونیول نخنه خاله پکې په سرونه ته پرې کړل دې خاطر او بیا هغه سرونه او داغي اندامونه او بڼې او وزر ټول خوشاله نه او زوی مې څه شو چاري هغه قیمت جوړ کړ ارسه کټ سرمن او کلمه او ویني ورګار چې دا قارو سره جمع کړی دا خلک لګیاو سپه یو غر باندې بل غر سپه بل غر سپه بل غر هغه کې چې مسلمانان نیکان نه سره د قصونیو سرونه سرونی څخه او بخت نصر کې راغلی هغه په حمله کړی اعلان سره سلور واړه کې کوم ګناهونه په آواز ورته وکا خدای پاک وکړو دې مرغله دې خپل وجود راشي څنګه مرغله دې راشي دې له دې مرغله ګډای وي چې دا یو قطره به یو غر راتله بل بل غر کسي اورېدل بل غر نمبر زمون ار یو مرغه خپل قطرې راتلو خپل سر پورې په وس کېدل سلور واړه مرغه واپس جوړ شوې صاحب کې رااله څنګه ورغلې وکړل هغه وته زوی بوډا د سپینګیری دی الله قادر مطلق بادشاہ دی او دې ځوان دې تورګیری اوس خو زمونږ شکل شته زوی سره خبر طالبان اوس الک دې د نس د نشوالي الله مونږ راو هغه د نیکه په دې شکل د وصیفه ده نم پوز اواز نم سترګې وي نم غوګونو د الله قدرت نم لا سنو نم خپې اسم نو رب العالمین د الله نوی او شکل راکو دا غینه مونږ پیدا کړو د الله پیغمبر او د داسې سید رب العالمین مونږ پیدا کړو خماته خو
چې هغه هم د انسان په وهم او په ګمان او په خیال کې نه دي چې وې کتل او ماته سړی جوړې د لرګینه جوړې نو تر اخره پورې لرګي پکې کړه دې لرګینو لرګي مونږ ته یو بل کیروان کې نو مغه لرګي کاغذ کار کې په ډېر خلک مونږ د جماعت کې سړی جوړې دیوال جوړې نو بیا ستاسو جوړې نو په په دغه باندې وې په سکه باندې نو مغه ته جوړې حافظو تورات سیمت بده جدا شي بل شي ته پته ولګي تر تورات تلاوت مونږ کوو که تورات درته یاد ولګي مغه شی ته واپس جوړې تورات درته نو یاد نبی اسې مونږ لړم الله داسې سیز نه انسان جوړ کړه ته تورات مستقبل وخه راغشته وي اډو کی راغشته کله راغی کنه وي خیر راغشته وي لکه مونږ ټیکټ جوړو او دا انسان جوړ شوی وي لوس وځولې کم چې د مذهب خلکو په خوایان او دا سيزونه یو ځای کړل چې دا چا سره د پانه نیمه یاد او یا نیمه پانه یاد دا اډو کې غوخه را یو ځای کړل چې چا سره یو پانه تورات چې په کور کې پته و عام تورات بالکل د خلکو دا سیز نه رب العالمین انسان پیدا کړی انسان عقل او عزیر علیہ السلام چې چته انسان ته ګورو چته اصل ته ګورو چته د خپل ورور ته ګورو د خشتاب سرمن ته ګورو ورور امداد ته ګورو ګرځې دوته ګورو د سر یو ځای برګونی ته ګورو د علم ته ګورو د پوی ته ګورو دا بغیر د الله د قدرت ورور بیا د سر یو ځای ملم شو په یو ورځ دواله پیدا شو دا انسان الله پیدا کړ او په یو ورځ دواله مړ شو نو اډو کې خوښته کړو سرمن واغستول شکل خو معلوم خلیل خلمون تر تورات تلاوت وکړه اول نه دا خدا سره که جامه چې وتا کو نو کم ذات چې د سر نه نوې انسان پیدا کړی چې هغه جامه نشي اوسه ایمان او د پیغمبر ویني او د سرمن نخنه خانه چې کوم ځای هغه خوري چې رب العالمین په انکار باغ څوک چې الله قدر او عزت شروع کړه پیغمبر دی الله قدرت منی هغه انکار نه کوي هغه منی داران هم خپل کار کوي خلکو په نظر کې دا ورواخلي دا وزیر انفسکم افلا تبصرون الله خپل ذات ته وګوره کنه ابن الله خپل شکل ته خپل ذات ته وګوره الله قدرت باندې نظر نشته مینه وسره پیدا شو محبت او مینه پیدا شو هغه محبت او مینه دې حد اور شیطان په ذهن کې دا واچولا معمولی شاله سلام څومره ته واسطه پښتو لیکل شوی ویر سټک کته دلته کې دیوال لراو بره چې موسی علیہ السلام کم تورات आवाज نه کوي لکه دا پټي غوندې جبه چې دی غاغونو لراو بره سونه आवाज کوي لراو نو دا ماغه تورات سټک دی دیوال لراو بره نو یا به سټک ماته یا به دیوال دلې وره معلومیږي دا چې دا تورات جبه ټول دی غاغونو لدی راځي نو جبه خوب شو نه پیدا غاغ الله لار دی عیاذ بالله دی او आवाज کم ځای ترسي قرآن حکیم کې الله فرمایي کنه صرف شون دی او بل سره جنگيږي وقات النصارى صرف غاخونه یو بل سره جنگيږي جبه غاخونه سره جنگيږي عیسی علیہ السلام د او دنه په هوا روانه ده आवाज بی لوډ سپیکر د انسان کم ځای ته رسیږي دا یو پروګرام شروع شو دون आवाज نه کوي هغه یو مجاهد چې د غام سره جنگي رب العالمین کوم आवाज نو کم قدرت پر الله را مخ کې دا خو سره اخر فیصله مون پدې هغه ورو دی یو باندې رب العالمین ډیر دی عمر فاروق رضی الله عنه نه هر څه رب العالمین بادشاہ هر وخت ټول چاته رب العالمین په خپل قدرت او طاقت حاجت نه لري ټول وای به شکل الحمدلله یو سوال نه دا کوم چې نو دغه رنګ دی ودرېد هغه زمکه راته او حیاتی په زندګی الله بعد موتها فرو یو سات نور لیدې دی کېږي دا خو د قیامت پر شک نشته او به د نور نه غیب شوی دا او ترنه پورې غیب بیان ورپسې تا ته ارسو خو کاغذ بس الله په خوب راوست عیسی بادشاہ د حضرت عمر فاروق نه خرنه کو شو رضی الله خره وتاړو دویم راته اچھا کوم دوی وسره د انګورو شربت هغه لوګي کې کې خو دیواله چې کوم انذر دی هغه کې خو د صادره بیواجه خوب راغی لشل من لکه شو مړي د قبر نه بیا برا پاسم زمبا سوري لاندې خبره دا او یاد یو سوري لاندې پریو دا مفتی شفیع صاحب هم لیکلي معرفت چې پریو خوب پر راغی ضرورت په پروردگار سو وستل او دواله په یو ورځ ساتي وته یو سل کاله مشر بل سل الله فرمای سل کاله به سوال جواب فاماته الله 100 عام حضرت عمر فاروق رضی الله عنه حضرت ابن عباس ابن عباس رضی الله عنه عمر کشر نور ورپسې ګرځي ورپسې ګرځي او الله تعالی ورپسې ګرځي کتاب الحکمه پروردگار قرآن ورته بل قدرت کار کول کوي یو قدرت پیدا چې نبی رسول الله وستا بل دا چې د خلقو د نظر نه دعا په وجبه خلق بل فاروق رضی الله عنه ابن عباس ځان سره خپل مجلس کې نه د خلقو आवाज اوري ابن عباس خلق کوي هغه خدای ملک دا درې تاسو کړی ور دي جواب هغه مو د شو ساته الله وستلا بدنه الله سو وستلا بلا خلق تیریږي را تیریږي خلق د نظر نه رب العالمین محفوظ صرف یو ځل انور لیدي دی بیا د چاته پته نه لګي څه شو دا بحر قلزم موسی علیہ السلام په هغه کوم د زمانه خلق کم از کم سل کال الله سبحانه پکې ولار زمونږ عمر دی
د بلوغ نه پس چې دا کله بالغ شوي د هغې نه پس ګورو ور لګېدلې دی د هغې نه مخکې هم چې اوبه بیا دي اوس هم پرې پاسه وکړې هسې پرې خپل پنځلس دی دا تېر شوی 10 کاله کې تاسو نظر واچوئ چې څومره خبره یادوي چې مړې پکې دی خبره منډې وي اول او داسې وګورو باندې خپل دې تندي باندې دی بدرخېلو تندي باندې داسې ادارآباد او بانډه په دې طرف هسې مې ذهن ته باندې مشران راغلل یو مې راغی کې لکه د مړي پروت دا خو لکه سر نه او په دریاب کې چکر لګوي یو کوم ته منډې تړلی وای مړیم پکې دی د جومات کې او بیا کب الټی وکړه یونس علیه السلام یې دریا په غاړه باندې ناست هم د دې کندي مشران وو ورسره ناست وو چې یو شته نه په یو ورځ پیدا دی په یو ورځ او نن سبا خو مرګ نه په بوراوالي یو نه په ځوانۍ بل سل کاله کشر دی دا عزیر علیه السلام هېڅ پته د مرګ نه راځي چې کوم وخت مرګ راځي خو بس منو به چې په یو ورځ مرګ او چې کله الله عزیر علیه السلام سل کاله کشر دی لکه سل کاله هغه خو په دغه دی ساتې ووتل او چاته او ورته سل کاله مشر دی فاماته الله 100 عام سل کاله مړ دا حقیقت دی رونو ثم بعثه الله په قرآن حکیم کې سل کاله پس د خپل عظیم قدرت لپاره ذکر کوي سترګې وغړولې دې لپاره ذکر کوي الله قصې نه کوي نو رب العالمین ول فرشته راولېږي اجه تپوس لپاره ذکر کوي کوم انسان ذهن کې دارا نشي چې د انسان په سورہ دې دلته پاتې کړل تی بسنګ واپس جنت سورہ دې دلته وخت تیر کا دونه مخلوق بسنګ الله ته دې کلو د کېدنو دغه وخت د انور راخته نو اوس پورې د ساخت کربونو نه د کربونو نه د روخه جداته دي کچا غرمه کې دوته او چې کله الله پاک پکې روح واچو را بیدارې درو مازیګرې نور پرې وته والا مکه په وېخ کې پروت دی خدای خبر به یو بر او بازونه پښته وړي دی وای اوس خاطر نه پورې چې بس نظر راويخ کربونه یو بن او بلکې د دینم زیات یا به نور مري پورا روزي یا به او داسې مړي چې نن سبا له پته نه لګي نه د خور پته لګي نه ضرورت پته لګي سار رانه دلته مې قریشم دا سوال دغه مازیګر راته الله دا مثال یا یو ورځ دا د وزن پورا نه دی ماته وخت یو ټکی اوس واغه د پېښمنی نه شروع کېږي تر نور پرې واته پورې دا خو نور خاتونه پسو ته شوی مولوی نور لا پروتم نه دی بعد یو الله په دروازه کې کم ایسا د مور په ګیره کې پیدا کړ او تاسو سره انسان عقل لري بل لبس نه اکسیجن شته کال الله درته خدا ظاهري هوا پکې نشته چې ته والي سل کال دې تنظیم شته او خرطه نه جلا سل په ماشه په جاړي نه خان ریزه پروت دی نه همیاشته لازم کې پته لګي اسی چوري مورې پرچې وخت پته لګي نه سرمن په جلا شو متیازي وکي اکثر سوچ لوخي ته ګوري لوخي کې هغه انګورو بم د سر نه نشته مدینه رسته پیدا شي دا سب نشته خپل عام موده چې کوم د انسان لپاره د هغې نه مخکې شته چې پیغمبر ته خبره کوي خبره درو نه رښتیا خبره لفظ کاله مې پیدا شو او چې پیدا شو ان یحیی الله بعد موته دا نه میاشتې پس پیدا شو دا پیغمبر ته خو چې پیدا کېږي تا مخکې د مو په دې لګیدا نه اوس تا مخکې راته بل مشاهده کو تو ګورې په کومه میاشتې پیدا شو غول کوي څنګه وروګوي ته په نه پیدا شو بیا چې پیدا شو غول کوي لدا دې چې مخکې پیدا شو خپل مدینه په کار راځي او پیل الله خو دې خو یعنی مخکې پیدا شو پیل الله خو دې خو غول نه کوي زرو په ځای باندې سیوان او بل شي پیدا شو جاړي خدای الله په دې مې لوی حکمت دار چې انذر په مې یو سکند هغه مې ورته دا یو سکند پس دې مو ته ګډ نه بار او د انګورو او ډېر زر ښه کیږي هو شراب د انګورو د واپس بند کې لږ نور چې پیو لګي نو سرکټ یې شپږ منټه کې بدل او چې بیا په نورو لګي پس نو بیا ته شراب جوړ شي خاشي دا الله ګور لوی قدرت دی به موږ وګوره د انګورو دغه موږ په دې مسلمانانو وګورئ یو قتل چې موږ الله واغشته د الله په تیو کنه کدا خو د الله تعالی دی لکه چې اوس ما په دې سات انګور نه جوړ کړو د الله د قدرت په شان طاقت او قدرت د منځ ته دی وګوره د الله د علم او قدرت داسې تازه مزیدار پشن په د پاسه ولادي لکه په هغه وخت کول شي د داسې کار اچا نه کړی دی نه کوي نه کولی شي او خلق ورکول والا الله دی خلق د عمل مرګ ورکول والا الله دی چورا چورا قبرونه واپس جمع کول والا ذات الله رب العالمین اغا خاور خبره زیر رايو ده الله دی بیماری نه جوړ حرکت کوي بیماری راوځي جوړ الله دی وخت جوړ ټول کائنات کې ورو د مې راځي بیا سرمن ته تاو شو انقلاب خرمزه دار خشتم کې وجود ته جوړ شو د الله چې جوړ شته په مواله راواله بلکې فرنګ نه ورته ناګانه خارو درې شریک نه پیدا یو د आवाज دی الله په صفاتونو کې دغه الله په طاقت او الله په قدرت کې هیڅ څوک شریک نشته دا زموږ علم ان الله على كل شيء بهر کې الله بس دغه طاقت دی الله زما د مخکې خدای اوس هم دا سوچ او دا فکر دی الله په دې هم قادر دی چې سره ایمان لري دنیا نه قادر مطلق او الله بیا په دې قادر دی چې جنت ته وځي فدې الله کوټه راواغشت الله د خپل قدرت او انځر راواغشت لوي خپل زموږ ایمان دې راواغشت او دغه عظیم قدرت او راشه جو خپل کور ته لاړ پروردگار مونږه
د دنیا او د آخرت د بیت پریشانیو المقدس محفوظ ښار ته چې کړي او دغه عظیم حیران دی. طاقت او قدرت په برکت ښار آباد شوی دی. د جنت اهل دې سین پاسې دوی قتل خشتک کوڅې دي، مزیدار چمنونه دي. ځکه 100 کاله کې خامخا چې عبادت کېږي خو یو کلی دا خو د قربانۍ مسایل د اجر دا خو دې دیوالونو ته وګوره، دې بنګلو ته پکې وګوره، دې لارو ته وګوره، لښتو ته وګوره، دې خلکو ته وګوره. د 15 ورځو ته دي ټول هر څه ورته بدل ښکاري، نقشه ورته ټوله بدله ښکاري. بیا به دې قرباني روان ویجاړو کندراتو هغه ښه مزېدار ښکلې آباد دی. تمتع کوي دا بعضې خلک اکثر یا قران کې دې باندې خپل او د ټولو قرباني روان دي 15 کال پر ورځ یو ځای کې چېرې دلته کې بیا ور باندې هغه شته دلته پوری شي ته عزیر کور او کله 15 ورځې نه کم نو بیا ور باندې عزیر خو موږ نه پیژنو. د حج نه اندازه ورغه دې وخت ته څوک لاړل دروازې له سینګ باندې خپل ورغه هغه فورا مدینه منورې ته لېږي یو ورځ یا دوه ورځې دروازې سینګ وړه منورې ته لېږي چې مدینه منورې ته راشي ورکوي تر اتم ذل حج پورې د خپل حساب زه خپل کور ته راغلم زما عزیر نو 15 قرباني پېشتا او کله 15 ورځې نه کمې نو بیا پې نشته خو هغه خزه په سر ګولنده ده، هغه ته قرباني نه وای ګولنده ته شکر وای هغه ورځ په دې مخرج ولنده ته می شکر وای هغه د می شکر خو د دوه کم شپږ شلو کالو عمر کې داخله هغه با دوه کم یعنی اتلس د پاسه 100 کال عمر دری باندې محمد دی دا صحیح دی او کنه خیر ده کله روزي په سترګو راوېزان دي او نظر نه لګي یو سیسته یو سړی تکیه او قرآن کنه وي ټول لسته شي کته سل کال چې عزیر زمون شوی ګنا پکې نشته او آداب خدای خبر چې کم ځای به مړی پته نه لګي سل کال او سره د خرنا لاستم د قرآن ته دی او غیب دی خدای خبر چا وجه دی او خپل مل دی بریت کټکول بهتر دی او کینچ کول ته اجازه راکړه دې کوته درنه دا صورتحال د بریت متعلق دا دی په بریت مکمل خرید نشته یا که یو سړی په کینچ باندې یو وایي کوټه لګ یو ناری نشته او که یو سړی داسې پریدي او هغه غاړه ته وایي لکه د انسان د روح په شان پاتې شي دام سي درې ولا سلو کالو یو لکشتا اصل دا عزیر بالکل په حدیثو کې ثابت دی ها ویزه عزیر لا تقوم الساعه تکت څنګه عزیر قال في الارض الله ترسو کې په محض مکه الله یو سل کاله پس یو سړی کور تراشي او هغه دیم دا 15 ډیر شو کالو الک ښکاری د کدي خو مغه شکل کې الله را پازو چې په کوم شکل کې سوال کړی دی دومره خبره ده چې امام وسرا نظر برابر شکل یو مغه دی لکه 15 شپږ کالو کالو الک وسر ربنا لك الحمد مو دا چې کوم زنانه و دا د دین ځوا قوم لګ برابر شي چې کوم وخت دا عزیر علیہ السلام تنو دا تل یو ګناه یادای چې یو ګناه یو سړی کړی وي دا خپل توبه باسي دې کې څنګه په جواب لیکلی دا بالکل چې دا غي نه پیژنې اخلاص توبه باسي دا نیت او الله پیغمبر یا دې لپاره بیا الله را ګناه نه کوي سوچ کا عقل بری دا خبره وادي دا الله خبرې دي ز الله وجلې او ز بیا الله را جمع دې کړي خیر کې یو سړی ګناه کوي او بیا ګناه شي داري توبه هغه خزم او قصد غیبه قسمت بیدار ممکن الله دا غي او نخه او چې هغه بس دعا وکړو رب العالمین به دعا قبول خدمون د جمعات لچا ځکه تم دعا کوي جماعت استرګي خدای په ورته کې پته بده ولګي چې ته عزیر دا صدقه په خپل دربار کې قبول نه جماعت استرګي خدای جوړ به ستا په دعا اخلاص کړی درې راولې درې خو جماعت کې راولې ځان له ثواب وجه جماعت استرګي خدای په جوړ نه خيار سره څومره مسلمانان چې باندې مستانه درو نو چې دا منځ گزار څومره ثواب العالمین ته سوال وکړو تلاوت کی دا تلاوت والا څومره ثواب کی کوم ثواب لازم ملکم په کوم قدرت پروردگار اجر ورکړي دا سوال غوړي ته زمونږه فائدہ خلق د سوال په الله ولې شفا ورکړي او چې منځ کوم دا څه مو بخې د مامور بخې او ګردان علي در او به دربار کړي نه په پاول پیټونه باجرونه د جمعې مرګ لاسونو په مخ راکړي هغه حج لتللی د سوال خپل دعا وکړي او سره چې دعا کوي د پروردگار په دربار کې اول بل حمد وایي رب العالمین دې الحمدلله بارک قبول منظور کی الله حمد صفات وکړه بیا په نبی علیہ السلام درود شریف وایي د بشیر جان غیر پاس د زړه په اخلاص دعا وغواړه الله دې خپل حاجتونه پوره کړي دوام دا سن ان الله لا يقبل من قلب غافل لاهن چې غافلی او سوچ دینین او د بیسوچ سړی او چې غافلی دا دعا نه قبول کړي الله دعاګانې قبول کړي دا د لطیفه یا حقیقت خدای برت خبره ده یو بادشاہ په لار روانو خپل فضل او خپل کرم وکړي یو سړی سوال وکړي ستر برحم وکړي ورغاله د خپل قهر او غضب مساته الله د عراق سړي بچي وال یا الله ستر مسلمانان دي یا الله ستر یا الله سترګي څومره کار هغه مطلب دا نو چې څومره سترګي مسلمانان دي که قسمت کې اسلام نه په خپل هغه مطلب دا چې خلک راته وګوري چې خلونو پیسې برا کړي
دعا کوي چې رب العالمین په فوټپات ولاړ دی داسې خلکو ته نیولې دی یا الله سترګې نو د هغه مطلب دا چې زما د سترګو ته خلک وګوري دا غړوندې نه پیسې به راکړي نو بادشاه په لاره روان دی دا اواز کوي الله په دې کلمې نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله لوند څه غواړي ګرانو محترمو اوریدونکو د شیخ الحدیث واپس راځم مولانا محمد ادریس سے پدې 139 نمبر کې سره د سترګې نه وي سلمان حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام واقعا ولیدا دا بتا په خبر خان کې بیرون کې چرېږي اشرف فقیر خان الله سره خان کې سمحوس کې جزر اعظم خان او حیدر خان سره ملاويږي ټلیفون نمبر دی 255 سوشل فرمایش حافظ بشیر جان ارمانی خان دی